الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا مداني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي كم ركبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا من عرب وعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام ملك الله عزتمند مشرانو کشرانو تیرہ جمعہ باندې مونږه د 15 شعبان چې کوم فضائل دي فواید دي هغه ذکر کړیو چې رب ذوالجلال په دې امت محمدیه علی صاحب الرسول باندې څومره مهربان دي د الله جل جلاله عم نواله یو مهرباني په دې امت باندې دا وا چې دا امت په اخره کې پیدا کو لا تعداد مهرباني کې او مهرباني دا وا چې دا امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې جګم نه پیدا کو او بیا د الله رب العزت لوی مهرباني دا وا چې دی امت لای خپل اخیری پیغمبر چې کوم د دنیا ته راولېګو خاتم النبیین سید المرسلین امام المرسلین پیغمبر دونه مبارک پیغمبر چې داغه قسمونه الله په قران کریم کې خوړلې دي داغه د عزت قسم داغه د جان قسم داغه د زلف قسم داغه د خار قسم داغه د کور قسم داغه د بدن قسم نو چې الله د چا قسمونه په خپل کلام پاک کې او خوري
هغه به د الله په نيز باندې سم مقام وي سم مرتبه وي او بیا رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې او په دې امت باندې لوی عظیم احسان دا وکړو چې د دې تمام مهربانو سره سره داسې یو عظیم کتاب موږ او تاسو لراکو چې دا د ژوندۍ دستور هم دی او دا د ژوندۍ تیرولو یو د الله د طرفه معمول هم دی او بیا الله رب العزت موږ او تاسو باندې دا احسان وکړو چې الله رب العزت داسې مبارک ورځ شپې موږ او تاسو لا خپل ژوندۍ کې راکړي دي چې الله رحمت بانه چې کوم دې تلاش کړي د الله رب العزت بانه چې کوم دې رحمت بانه ګوري چې څنګه زما دا بندا ما طرف ته چې کوم دې رجوع کی څنګه دا بندا د ګناهونو نخلاشي او ما ته چې کوم دې را مخامخ شي نو دا د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې په دې امت باندې لوی احسان دی کرم دی مهرباني ده چې الله رب العزت دومره لوی لوی مهرباني په موږ او تاسو باندې کړې دي دا وخت زموږ د بیان مضمون چې کوم دی هغه د زکات متعلق دی ځکه چې زکات هم یو عبادت دی علماء لیکلي دي چې څنګه موز یو عبادت ته حج یو عبادت ته روزه یو عبادت ته دغه شانتی د الله رب العزت په دې امت باندې زکات فرض ګرځولې ده په مال کې دا هم یو عبادت ده اوس د دې عبادت زموږ استاد په دین الاسلام کې په شریعت کې په امت محمدیه کې څه حیثیت ده او د دې طور طریقہ څنګه دا لکه څنګه چې د نور عبادت طور طریقہ دا انسان د خپل ځان نه جګم دی عبادت نشي کولای د الله هر حکم د خپل مبارک پیغمبر په طریقه باندې ادا کول دا هم یو عبادت دی د ژوندۍ 24 غنټې هر یو کار دا د خپل پیغمبر په مبارکه طریقه باندې پورا کول دا پورا دین دی نو زکات ورکول په خپل مال کې دا یو عبادت دی او د دې عبادت طریقه هم موږ او تاسو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خودل دا مشقن چې مسلمان با صاحب نصاب با مال په خپل زکات کې څنګه ورکوي علماء لیکلي دي چې زکات په دوه قسمه باندې یو ته نفلی زکات ویل کېږي او بل ته فرضي زکات ویل کېږي دا موږ او تاسو د الله په منامه باندې د چا سره خېګړه کو ورکړه کو چا مدد کو چا مرسته کو په مال سره صدقات ورکو دا نفلی زکات دی او یو فرضی زکات هغه ته ویل کېږي چې انسان له الله رب العزت دون مال ورکړي چې هغه د شریعت یو مقدار ته ورسی یو نصاب ته ورسی چې د شریعت یو مقدار او نصاب چې کوم مقرر دی هغه ته ورسی په د باندې د الله تر طرفه زکات ورکول په دغه مال کې د لازمي شی ضروري شي کنه ور کوي ګناګار دی او کو په خپل مال کې زکات ورکو بس خلاص شو او بیا زما عزتمند ډیرو خلکو په دې باندې تجربه کړې ده چې کم سړی په خپل مال کې په وخت باندې د خپل وخت مطابق په خپل مال کې زکات وباسي دا هغه مال کمیږي نه بلکې زیاتیږي دا د الله رب العزت وعده ده قران کریم کې الله فرمایي چې د زکات په ورکولو باندې مال کمیږي نه مال کې زیاتواله راځي مال زیاتیږي او د سود په وجه باندې چې کوم نه مال زیاتیږي نه بلکې مال تباہی او هلاکت او بربادۍ طرف ته شي نو معلومه شوا
چې زکات د الله حکم دی، د نبی مبارکه طریقه ده، زمونږ استادو د دین یو اهم رکن دی، او په دې سره د الله رحمتونه برکتونه او د الله رب العزت د طرفه زیاتواله راځي، او دام د الله یو نعمت دی چې چاله الله ورکړی دی. څوک د دې مکلف جوړ کړی دي، ځکه قران کریم کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چې د الله د یو نعمت یو انسان قدردانیو کی شکرګزاریو باسي، شکرو کی په هغه نعمت باندې، او دې دا وایي چې الله ستاسو لاکھ شکر دې چې تا مال دا نعمت را کړې. نعمت یوازې روزه ته نه وایي، نعمت یوازې بدن ته نه وایي، نعمت یوازې کپړو اغوستلو ته نه وایي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بشمار لا تعداد انعامات دي د الله، بشمار لا تعداد نعمتونه دي د الله، لا تحصوها کچری او سړی دا غي شمیر کول غواړي دا غي شمیر نشي کولی. ان الانسان لکفور، او انسان خو الله پیدا کړی نه شکر دی، هر حال کې دی نه شکر کوي. نو ځکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، چې چا د الله د نعمتونو شکریا ادا کړلا، نو الله فرمایي چې پدې کې با ز نور هم زیاتواله راولم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او چا زما د نعمتونو قدر وکړلا نه شکر وکړلا، نو یوازې دا نه چې د الله طرف وا عذاب مسلط شي، بلکې علماء لیکلي دي چې الله به هغه نعمت داغه نه واخلي چې د کم نعمت نه قدرې کړي دا، د کم نعمت نه شکرې کړي دا، د ټولو نه مخکې به الله هغه نعمت داغه نه سلب کی ختم وي، او بیا د هغې نه بعد د هغې چې کومه سزا مقرر ده. ان عذابی لشدید، لشدید لفظ په دی وجه باندې الله ذکر کړی دی چې دا بندا او یریږي د خبرې نه او زما د نعمتونو نه شکر او نه قدر نه کوي. یعنی سخت عذاب، و سخت عذاب څه ته ویل کېږي؟ سخت عذاب الله ته معلومه ده چې څومره سخت دی. د دې لفظ شدید معنی الله ته معلومه ده چې د الله د عذاب په څومره سختی. یو خود عذاب مقدار الله مونږ تاسو ته ښودلی دی چې کم متعین دی په شریعت کې، چې پلانې سړی ګناه کوي د هغې دا عذاب دی، پلانې سړی نافرمانی کوي د هغې دا عذاب دی، پلانې سړی د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړو د هغې دا عذاب دی. مسلمان د کلمه د محمد رسول الله وای او ګناه کې چې کوم دی ملوث دی، او ګناه په څو قسمه باندې ده، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، گناہ اکبر الکبائر، مطلب په مختلفو طریقو باندې بیا د هغې ځان ځان له عذابات دي، ځان ځان له سزاګانې دي. نو یو خو د دې سزاګانو الله تعین کړی دی چې د مور پلار نافرمانی د هغه دا سزا ده، په حقوق العبادو کې کمی کوتاهی کو د هغې دا سزا ده، په نوافلو کې کمی کو د هغې دا سزا ده، د فرایض او اهتمامونو کې د هغې دا سزا ده. یعنی هغه تعین شوی دی د هغې. لیکن د الله د نعمت نا قدرې والا چې د الله د نعمت نا قدرې وکړي، د الله د نعمت بے حرمتي وکړي، د الله نعمت اونه غني او قدردانی اونه کی، نو د هغې سړي دپاره الله فرمایي ان عذابی لشدید، سخت عذاب ورته ملوي. و څومره سخت دی الله ته معلومه ده، الله په دې خبره باندې عالم دی او پیژني، او هغه ته معلومه ده چې دا څومره سخت عذاب وي. لیکن د قرآن کریم د یو آیت نه موږ تاسو ته معلومیږي. قرآن کریم کې الله فرمایي لسمه سپاره کې یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون.
او تمام مفسرین په دې خبره باندې په اتفاق دي چې دا آیت منکرین زکات باره کې نازل شوی دی. ما مخکې عرض وکړو چې څنګه نور انعامات دي عطا د الله نعمتونه دغه شان باغی کې او زکات هم دي او زکات فرضي حکم دی. سره دا د الله انعام دی، دا د الله نعمت دی. او چې څوک د الله د دې نعمت ناقدری کوي، څوک د الله د دې نعمت او عطا ناشکری کوي، داغه د فار الله رب العزت او عذاب شدید مقرر کړی دی. لیکن قرآن کریم په بل مقام باندې الله فرمایي چې یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. چې بندا نن په جهنم کې ستاسو لپاره الله دا عذاب مقرر کړی دی چې یو ستاسو اعمال چې په دنیا کې الله پتا باندې خپل حق مقرر کړو، الله تعالی دا مال در کړو، الله رب العزت تعالی دا انعام او نعمت در کړو، تا دا غي نا قدر او کنا شکر دی کړل او دا غي نه انکار وکړو، پاغه سره دې کوم دې خیر خوایونه کړل، پاغه سره د خلکو مدد نه کو، دا الله دا حکم د حکم او نه غنو، نو نن ستاسو لپاره په جهنم کې څه سزا ده؟ دا سزا ده. حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې د اعمال دنیاوی دا به الله رب العزت په یو گنجا مار کې چې کم دی خامار کې الله بدل کی، یعنی هغه به داسې ماری داسې خامار وي کچره مونږ او تاسو په دنیا کې هغه ښکارا شو یقینا چې هارت اٹیک شي وي. او پدې آیت کې الله فرمایي چې د داغه د انسان دا مال با الله رب العزت پا د دین داسي سکه تیار کی لکه څنګه موږ تاسو په دنیا کې یو کارخانه ته ورشو او په هغه کارخانه کې چې کوم دی مات شیزونه هغه بټای ته چول کېږي او دا غي نه بیا هغه لاوا هغه ګرمواله روزي او دا غي نه بیا نور شیزونه نوي جوړيږي. نو الله وی چې دغه شانتي به د اعمال ولي کړی شي، د دینه به سکه جوړې کړی شي. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، د تندې په بداغل کېږي، د خی اړه په بداغل کېږي، د غس اړه په بداغل کېږي، د شاب په چې کوم نه داغل کېږي. او الله ورته فرمایي هاذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه خزانه ده، دا هغه مال دی، دا هغه ستا هغه د زکات نه ور کولو هغه پیسې ده چې تا ځان د پاره خوخه کړی و. فذوقوا ما کنتم تکنزون، نن د خپل خزانه او د خپل مال د دنیاوی او د خپل دنیاوی مال او د خزانه هغه خوګواله چې کم دینن محسوس کا دا به ته ملاوي. نو زکات الله رب العزت یو لوی حکم دی، په مانځه پسې دویم نمبر حکم دی. دا علماء لیکلي دي چې 33 پیره د مانځه د لفظ سره چې کوم دی الله دا ذکر کړی دی، یعنی قران کریم کې ځای په ځای باندې شرط د مانځه تذکرہ ده، الته د زکات تذکرہ ده. چې کوم ځای د مانځه حکم دی الته د زکات حکم دی، چې چلته کم ځای د مانځه الله رب العزت ارشاد فرمایلی دی الته ور سره زکات هم دی، یعنی دا دواړه لازم او ملزوم او یو شاتیم دی. موز دا بدنی عبادت دی او زکات دا مالی عبادت دی. چې څنګه موز الله فرض ګرځولې دی دغه شانتي په مال کې زکات الله فرض ګرځولې دی. چې څنګه انسان موز د الله د پاره خالص کوي دغه شانتي په خپل مال کې خالص چې کوم دی د الله د پاره زکات ورکړي. او الله وی دا زما حق دی، او څوک چې زما حق ادا کوي زدا هغه حق چې کوم دی هغه ته پورا ورکو. او چې څوک زما په حق کې کمیرا ولی حق تلفی کوي
نو بیا زه د هغه حق چې کوم دی هغه کموم او د هغه حق طلبي کوم او حق طلبي صدا هغه له سخت سزا ورکوم او په دنیا کې دنیا بشمار سزاګانې او موږ تاسو په پوي ګناه دا ستاسو زموږ په مشاهده کې بدا خبر راغلی وی پلانې سیټ پلانې مالدار پلانې دولتمن په کارخانه باندې ور لګېدو پس مکه په فصل باندې ور لګېدو په گاډي باندې ور لګېدو هغه د میانو فارم چې کم دی هغه جوړ کړو په خپل ازمکه کې هغه د چا زخر واچو ولا هغه میان چې کم دی هغه هلاک شو مردار شو ختم شو یا یو بل سړی راغی او داغه په جیدات باندې قابض شو قبضه په واچول دا سدي دا هغه دی چې د الله حق نه ادا کوي او چې د الله حق نه ادا کوي په خپل مال کې د الله د نامې زکات نه ور کوي نو بیا دا معاملات دا سره کی زکات دا د الله وعده ده چې کوم سړی په خپل مال کې وخت په وخت باندې زما حق ادا کوي زکات ور کوي الله وې د مال به هلاکت لنه ورکو د مال به هلاکت لنه ورکو ما د مال به هلاکیږي نه د مال به سو خرابای نه د مال ته نقصان نه ور رسی د مال به کم دی بے ځای ځای نه خرج کیږي کمې به پکې ناراضي او واقعاتو کې علماء لیکلي دي چې الله والا هغه په لار باندې روانو د وریځ نه یو आवाज واورېدو د وریځ نه یو आवाज واورېدو چې ای وریځي د پلانی باغ تستا د اوبو ضرورت دی لاړشه او التج کم دی داغه په باغ باندې اورېګا چې داغه باغ سي راشي دا بزرگ فرمایي چې هغه وریځ روانه وا برا وریځ وا لاندې پسې زه روان وم ما قتل چې دا کوم ځای ته ځي وای چې زل پسې لاړه ما دا یو ځای ته وراغلا الته ودرېدل دغه وریځ او د الله په حکم باندې چې کوم دی دا غینه باران غیر چاپیره باران نه و صرف هغه یو مخصوص ځای باندې باران وشو او بیا دا غینه یو لختې راغلو هغه وبو هغه لختې کې چې کوم دی را روان شوی وای زه هغه وبو پسې روانو په هغه لختې په غاړه باندې چې دا کم ځای ته ځي روانم چې اومه قتل ویو سړی ورته ولاړ دی بیلچې په لاس باندې او لختې برابرې او چې سکله دا اوبر او رسیدي نو خپل باغ ته چې کم دی خپل ازمکه ته واړه ولي او بخاری وکړو وې زه دا هغه سره میلاو شوم او ما ورته ټوله قصه چې کم دی تیر کړلا او تاسو وته وکړو چې تاسو نوم دی وی ماته خپل نوم واغس واغه وریځ کې چې کم نوم پاسمانونو کې ما اوریدل وی ماته چې زما دا نوم دی وی به زمانه تاسو کو چې تا زما دا نوم ولې واغستو وی ما ته ټوله واقعیا ذکر کړل چې دغه شان دی واقعیا وشولا خدا را ته وایا چې تصدا سی او عمل کوي چې داغه په جمانی پاسمانونو کې الله ستانو مخلوق وریځو کې الله ستانو مخلوق وریځو ته الله حکم کوي چې لاړ شه پلان ابن پلان باغ چې کم دے سیراب کا ازمکه سیراب کا غت د وګو ضرورت دی نو داسې یو کوم عمل دی چې ستاسو عمر لوی مرتبه ده د الله په نسبت دی هغه ورته وي زه ډیر ګناګار یم د الله پورا پرمبرداري خو نشم کوله لیکن کې دې شي دی وجدای وسو وجدادا شکل د دې ازمکه نه ماته آمدن میلاو شي د دې ازمکه نه ماته آمدن میلاو شي فصل میلاو شي زاغا درې ځای کما یو حصہ چې کوم نه خپل اولاد لکور ته وسم یو حصہ چې کوم نه په دې باغ باندې په دې ازمکه باندې دوباره ولګوما او یو حصہ د الله په نامه باندې ورکوم نو په دې دریو حصو کې یو حصہ چې کوم نه زده الله په نامه باندې ورکوما په هر فصل کې دې شیدای دی وجي و او دا هم د دغه وجه ده چې ته د الله حکم پوره کړي د الله حق چې کوم نه ادا کړي نو الله رب العزت
ستا حق چې کوم دی ستا حق تلفی نه کوي بلکې ستا حق چې کوم دی الله ادا کوي او بیا په ورځو کې ستا تذکرہ الله کوي ستا نام اخلي نو زما عزتمندو د الله رب العزت پمونږ او تاسو باندې دا عظیم احسان دی لکه څنګه چې په نور امتونو باندې الله عبادت فرض کړو په هغه کې زکات هم فرض کړو د هغه شکل جداو او زمونږ او تاسو د دین الاسلام په دې مبارک دین کې چې کوم دی چې څنګه د عبادت او صورت او شکل جدا دي نورو عبادتونه د نورو سابقه امتونو د عبادتونه دغه شاده زکات شکل و صورت هم چې کوم دی هغه جدا دي ما مخکې عرض وکړو چې یو سړی صاحب نصاب شي یو سړی د شریعت هغه مقدار ته ورسی یو سړی له الله دومره مال حال ورکړی دی چې هغه د الله رب العزت هغه حدود ته ورسی نو بیا دله د الله حق رکاول دا مناسب نه ده کچره د الله حق رکاو کو د الله قهر او عذاب په نازلی او کله الله د حق ادا کو د الله رحمتونه برکتونه بدته چې کوم نه متوجي کیږي او د الله رب العزت په دې حکم کې د زکات په دې حکم کې ډېر کم خلک چې کوم نه هغه داسې دي چې هغه 100% صحیح چلیږي زموږ استادو نه وړاندې یو زمانه تیر شوې ده د عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله واقعاتو کې راځي چې عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله دور حکومت سلطنت دا د عمر فاروق د دور سلطنت په شان دی د عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله بادشاہي چې کومه ده هغه د عمر صاحب د بادشاہي په شان دی و یعنی خدا ترس مسلمان عبادت گزار بادشاہ علماء لیکلی دي چې دا هغه په بادشاہي کې دا هغه پر رعایا کې به خلکو زکات په کوسو کې ګرځاو اغستو والے سوکنو زکات په خلکو په لاسو کې ګرځاو چې د دې اغستو والا سوک پیدا شي لیکن اغستو والا داغه سوک نو ولې دا سید عدل او د انصاف او د مسلمانې حکمرانو زکه علماء په خپل کتابونو کې لیکلي کيو انسان چې هغه صاحب نصاب دی د خپل وخت باندې صحیح مطابق د شریعت مطابق زکات وباسي کې دې چې د پګاوند کې د په محله کې د په خار کې او د په علاقه کې د په کلی کې د په صوبه کې د په ملک کې یو غریبم پاتې نشي نن غربت ولی عام دی د هغه وجه دا ده چې مالدار په صحیح طریقه باندې زکات نه وباسي چې کم فیصد الله رب العزت په مقرر کړی دی دا هغه فیصد مطابق نه وباسي او بیا چې د زکات کم مستحق خلق دی هغه مستحق ته د زکات نه رسی پلاره کې اغلم دغلم شي پلاره کې هغه ضایع شي پلاره کې ورته داسې خلق ناسي چې هغه مخته مستحق ته چې کوم دی هغه نه رسي او دا ډېر لوی جرم دی زما عزتمند لکه اوس مثال یو سیټ دی یو مالدار سړی دی اگر چاته غزان نشي رسوله زه وکیل جوړ کړم په ما باندې اعتبار دی اعتماد دی باور در باندې ما ته یې کاری صاحب دا مال واخله دا د زکات مال دی او ستا په علاقه کې ستا په گاوند کې ستا په خاندان کې یا ستا په رشتہ داري کې یا ستا په کلی کې چې کوم دی کم مستحق دي ته معلوم دی ته نشاندهي کول شي دا غي ته حواله کا تمہاره طرف نو څنګه خپل غاړه خو آزاد کړه
مصیبت ټول زما غاړې ته راواچو په ازمیخ کې زه واچولما د الله رب العزت ته تپوس دپاره چې کوم دی زه په نشانه کړم زه ټارګټ کړم ټوله ذمواري چې کوم دی زما په اوږو باندې راواچوله اوس زما ایمان زما یقین زما مسلمانی زما کلمه زما الله زما دین الاسلام کچره دا ټول ما ته ودرېږي او زما پزړه کې خوف خدا وی او ما سره دا یره وی چې دا پردې حق دی او د دې پردې حق په الله زمانه تپوس کوي نو اس کلب هم زاغا اغلم دغلم پکې ونه کم اس کلب هغه ضایع نه کم اس کلب هغه بیکار ځای کې چې کم نه خرج نه کم هیڅ کلب هغه په خپل مفاد کې استعمال نه کم هیڅ کلب چې کم نه د خپل ضرورت لپاره د هغې نه یو حصه وانخلم ولې زما زړه کې خوف دی خشیت دی یره ده د آخرت فکر دی الله ته ودرېدل دي الله ته مخامخ کېدل دي او الله رب العزت ته چې کوم دی جواب ورکول دي او که بیا دا شیزونه نه نو مال خاصم یو خیسته شی دی ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا دنیا خایس دی او یو خایس چې سړی ته مخاطب شي نو بیا کله د هغې انسان زړه کېږي د هغه نه دا مخ اړولو کله یو انسان چې کوم دی دا قبلولی شي دا خایس ما ته را مخامخ شو او د الله حکم څه دی د دې نه مخ واړوه او بیا خبره هغه ځای له راغله چې دا خایس نه هغه سړی مخ اړوي چې کله د ده په زړه کې د الله خوف پروتي د الله خشیت پروتي د الله یره پرتی د الله ته د ودرېدو او د هغه د تپوس کولو چې کوم دی یره پرتی او که دا شیزونه نه نو بیا به د هغې زکات د هغه وکیل په شانتې چې کوم دی زما عزتمندو بیا هغه زکات ضایع شي هغه زکات به مستحق ته نه رسي په دې معاشره کې ډېر خلک داسې شته زمونږ په مشاهده کې دا خبره راغلې ده مونږ په خپلو سترګو باندې لیدلي په چا بهتان نه دی لګول پکار په چا ټوک نه دی لګول پکار ډېر خو دا ترس خلک داسې شته چې زما غوندې تا غوندې باندې چې کوم دی هغه اعتبار وکړي بروسه وکړي اعتماد پې وکړي او خپل مال چې کوم دی هغه ته حواله کړي او ما غوندې تا غوندې چې کوم دی بیا هغه ضایع کړو وی بیا به کتلی شي آخرت چا لیدلی دی قبر چا لیدلی دی خدای چا لیدلی دی عذاب چا لیدلی دی چې ورته ورخواخوا شي بیا به ورته پته ولګي نو د چا حق ضایع کول زما عزتمندو خصوصا د مالدارو خلکو زکات دا ډېر لوی جرم دی چې ته وکیل جوړ کړي وستا ذمہ دادا چې ته به په هغه خپله علاقه کې په هغه خپل ځای کې په هغه خپل کلي کې په هغه خپل وطن کې په هغه خپل معاشره کې په هغه خپل رشتهدارۍ کې په هغه خپل قوم قبیله کې په هغه خپل خاندان کې او په عامة المسلمین کې داسې خلک ګورې چې واقعي د دې خبرې مستحق دي واقعي د دې خبرې مستحق دي او د دې خبرې مستحق له به چې کوم دی هغه زکات ورکړي نن خبر زمونږ او ستاسو نه ورانه ده زمونږ په دې معاشره کې مونږ په دې خپلو سترګو باندې ولیدل ویلفرونه چې کوم دی راشنونه راځي او هغه خلک ورته ولاړي چې بنګلو کې اوسېږي هغه خلک ورته ولاړي چې په ګاډو کې ګرځي هغه خلک ای وصولي ګریوان شلي لاسونه ماتي سر ماتي او په جګړه باندې ورسره ورځي چې په بینکونو کې مالونه پراته وي زه د قسم خورم قسم ما په خپل ګناګار سترګو باندې لیدل
بچی مزدوران دي، بچی چې کم دی نوکر دي، مال حال صحیح دی او بیا هم چې کم دی د غریبانو د راشن پلین کې ولاړی، بیا هم د غریبانو د زکات پلین کې ولاړی. وې زه مستحق یم. ته څنګه مستحق یې؟ د دې مستحق وخت په درته چې کم دی الله په آخرت کې بیا وښي. نو زما عزتمندو چې مونږ او تاسو د دې خبرې نه ځان وساتو چې کوم مال حال الله را کړی دی، الله رب العزت مو مکلف جوړ کړی د دې خبرې. الله رب العزت په مونږ باندې خپل حق چې کم دی هغه شته کړی دی چې مونږ او تاسو هغه حق چې کم دی د الله صحیح ادا کړو. او بیا چې کم خلک مونږ او تاسو د خپل حق وکیل جوړ کی چې هغه مونږ په صحیح طریقه باندې ادا کړو. او ان شاء الله پدې کې الله کامیابی کې خو دې دا، پدې کې دواړو جانو کامرانی الله کې خو دې دا، دې ته صحیح مسلمانی وای، دې ته صحیح اسلام وای، دې ته صحیح کلمه گو مسلمان وای. او کچری دا نه زما عزتمندو نو خسرت دنیا والآخرة ذالک هو الخسران المبین. دنیا به په ذلت باندې په تباہی باندې او آخرت په ذلت او په تباہی سره چې کوم دی موږ او تاسو مخامخ کېږو. الله رب العزت موږ ټول د عمل توفیق راکړي. رب ذوالجلال واړه لوی ګناهونه مو معاف کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.